زه دا وایم چې لکه د ټول نه اول خو موږ ټول پاکستاني یو او بیا په دې پاکستان کې دا زموږ محب الوطن خلک یو او پاکستان یو آزاد پاکستان دی په دې کې قومیت نشته که موږ یو سیندی راځي او زموږ په دې صوبه کې او زموږ په دې دغه کې ځان کار کوي هغه ته د ازادي اصیله ده موږ ته په سند کې ازاده ده پنجابي ته په بلوچستان کې ازاده ده موږ ټول یو قوم یو د هغې نه بعد بیا موږ پښتنو او د پښتانه خو یو تاریخ لري چې 15,000 کاله مخکې پښتانه یو تاریخ لري د پښتنو یو نوم دی نو د کم سندیانو ډېر ټولو سندیانو باندې کړي خو شرپسند په هر ځای کې دا نه ده چې موږ ټول سند ته ووایو چې ټول سندیان داسې دي خو شرپسند په هر ځای کې نو دا کم شرپسند چې دي چې دا کم دغه جوړی نو دا به لکه ډېر خراب طرف ته لاړ شي او یو خرابه نتیجه به د دې خبرې راوځي ولې چې سبب بیا دلته زموږ دا پښتانه په دې پښتنو کې هم داسې سرتیزه خلک شته او پښتانه خو تاسو ته معلوم دي دنیا ته معلوم دي ولې چې پښتون خو یو متل مشهور دی پښتون که په زور جنت ته بیا د سره نه ځي او که په رضا باندې جهنم ته بیا نه سره ځي نو پښتانه خو بیا په ځان نه دي نو زه دا اعلی کم اعلی قیادت چې دی اعلی کم زموږ مشران چې کوم دي هغو ته زه وایم چې را میدان ته شي او په دې خبره کې خپل کردار ادا کوي که نه دا خبره به ډېره زیاته لرې لاړه شي او بیا به نه تاسو کنټرول کولی شي او بیا به یو قوم هم دا خبره نشي کنټرول کولی ولې چې دا یو ډېر یو قومیت او یو دغه طرف ته دا خبر روانه ده او په قوم پرستۍ کې خو بیا پښتانه د چا نه شاته نه دي وری نو زه ټول اعلی چارواکو ته دا وایم چې تاسو رامخکې شئ او دا خبره په صحیح طریقه باندې او په دغه باندې دا خبره حل کې دې حل راوباسئ او که حال یې روانه وایست نو بیا به دا یو سیلاب به جوړ شي او بیا به څوک د کنټرول نه وي ګوره